أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون تنقولين ذلك هؤلاء الذين إذا أغكسان دي أقسمتم تاس بقسمون قرل لا ينالهم الله جل وعلا سيدويتا برحمة رحمة خبل ادخلوا الجنة داخل جنة لا خوف عليكم نبي سياري بتاسباني ولا أنتم تحزنون بتاسي غم جن کی دا وینا د الله تعالی طرف وي مکه تاسو د اعراف خبر واوریدل اعراف والا چې کوم دین هغه د جهنميانو سره خبري وشولې او دسی ورته ویل چې ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون تاسو ډېر تاسو په کار را نه لري ځکه تکبر په کار را نه او اخر اخر د جهنم سره لمبوتم ځان نه ورساو خبر عمل په وجه باندې نو بیا د دې وینا نو ورسره الله تعالی طرف اعلان وشي الله تعالی بوج هؤلاء الذين دا جنتيان هغه کسان دي د یا د اعراف ولا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړل اي کافرانو لا ينالهم الله برحمت چې الله نه رسېږي تخپل رحمت کافرانو مستقیل داوا د حق پرستی دا چې مسلمانان په حق باندې وي نو دوی به مالدار وي او دوی سره ډېر وسایل ور سره وي ډېر سہولیات ژوند به تیرولې کړهونو تکلیفونه به نه تیرولې ټول دنیا باندې په کنټرول قبضه کې راغلي وي نو ول چې کله دوی حکومتونه د کافرانو سره شو مالدارین د کافرانو سره شو نو کافران دلیل دا وایي چې معلومیږي دا جمع په حق یو او مسلمانان د دې نعمتونو رحمتونو مستحق نه دي زکات نه میراويږي دا دوی د خپل حق پرستی دا واله د باطل عقیده لپاره یو ناجایز دلیل له هوی داغه تفصیل راته پر ذکر کې راشي خو دې ذکر کې الله تعالی د حقیقت دغه داوی هغه تعبیر په طریقه باندې کړی دی چې جنت کې به الله تعالی په قیامت کې به الله تعالی کافرانو ته وایي چې د جنتیانو مبارک به تاسو قسمونه خوړل چې لا ينالهم الله برحمت الله به نه رسېږي ته هیڅ قسم رحمت ته د رحمت مستحق ویل نه دي بیا به داغینه بعد الله تعالی اعلان وکړي چې ادخلوا الجنه داخل جنت اعراف ولا تبو جنت تاسو ځي لا خوف علیکم نبی سیاره پتا سو باندې ولا انتم تحزنون پتا سي غم جن کېږي نو ممکن ده چې د جهنميانو د قسمونه دی په جهنم کې خړلې او د اعراف پاره کې خړلې او بیا اعراف والله الله تعالی ویل تاسو جنت داخل شي تاسو من اس ير غم نشته ونادن आवाज بو کې اصحاب النار یا اصحاب الجنه خواندان د ور خواندانو د ور خواندان د ور خواندانو د جنت یعنی جهنميان و جنتيانو ته आवाज وکي ان افيض علينا من الماء چې تاسو راوړل وای په بنګ باندې د وبوره تاسو چې کومه طلب جنت کې مې وبدر کړی دي کوم خوراکونه دي هغه نه مونږ راوړل وای او راواچوي او مما رزقکم الله یا هغه چې الله تعالی تاسو له درکړي دي خوراک د فاره کوم رزق درکړي دي هغه نه مونږ راواچوي ځکه په جهنم کې د وبو د خوراکونو گنجائش نشته دي مخکې مونږ ویل چې جنت او جهنم په ډېرو فاصلو باندې دي خو د دې باوجود الله تعالی د زراعي د سلاري برابر کړي دي چې بل سره به خبري باقاعده کوي بل ویني نو جهنميان به د وبو د خوراک مطالبه وکي قالوا نو جنتيان به ورته وایي ان الله حرمهما على الكافرين یقینا الله تعالی دا دواړه چې وبو خوراک دي حرام کړي دي په کافرانو باندې کافرانو باندې د جنتي خوراکونه حرام دي جنتي وبو په حرام دي د اسکرین نشي اوس د کافرانو تعریف چې کافرانو څه شي اصل کې د کفر په نوم باندې هر څوک شرمېږي کفر نوم خو خینا کافرانو په خپل باندې د کفر نوم ځان د پاره خو خینا هغه دا نه تسلیمه چې من کافرانو اګه مسلمانانو کې څو غړ ظالمینو ظالم به خو په ځفل ځان د پاره د ظالم ټکه خو خینا الله تعالی د کافرانو تعریف کوي چې کافر څه شي مقدا علامات بچره کې موجود هر څو چې د کافری الله تعالی الذين ده هغه کسان دي کافران هغه کسان دي نتخذوا دينهم جن ولید دین خپل چې اسلام دی لهوا ولعبا عبس شی اولوبي خپل دین چې د دې حقیقت نه مني چې کنه باندې باندې عمل کول الله تعالی اجر ورکړي ثواب ورکړي په مخالفت باندې ګناه ملويږي دا قدر کافرانو نشته هغه دین د دین ته د لهو لعب نظر باندې ګوري لهو او لعب کې فرق شته امام الوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې وایي لهو وایي هغه مشغولتیا ته ویل کېږي چې داغه هیڅ ذره فائدہ هم نه صرف ځان مصرف کړای بس څه خوشالي به په الحال نه حاصلې کې خوشالي به کې نه لکه انسان په یو لوبه کې اخته شو لوبه شروع نو د سلوبه د بس صرف ټیم تیری نو هغه څه خوند شته نه
یا موبایل کې ګوتې وهي یا یو بل داسې شي باندې اخته شوی ده چې د هغې هېڅ ذره فایده نشته، یا هسې افسانې او قصې ګوري، بېفایدې قصې کوم چې تاریخ او د اسلام سره مناسبت نشته، صرف دومره شوی ټیم یې تېر کړو، ټیم پاسه یې وکړو، یا دلته د لوبې تماشه کوي نو صرف ټیم یې تېر کړو، هغه ټیم له خالي دیکه ورکړه، د دې نه اخوا د هېڅ شي حاصل نه شو. لعب لوبه هغې شي ته ویلی کېږي چې فایدې نه وي خو فلحال عارضي خوشحالي پکې حاصلېږي، فلحال عارضي خوشحالي چې پکې حاصلېږي هغې د لعب وي. نو اوس سړی په دې نیت باندې ترې ده چې زه به بله به وګټله او بس خلک به و چې ویې ګټله او زه لږ ونه کې شی پکې میلاو شي، نو دا فلحال د خوشحالۍ د ګټلو په ارمان باندې دی. نو برې دواړو کې باریک فرق شته، باریک معمولي فرق. الله دې ته ویل کېږي چې هغې کې د خوشحالي حاصلولو بیخي امکان نه وي خو فایده بیا د دې شي نه هسې مشغولتیا وي. لعب دې ته وایي چې فایدې نشته دی خو د عارضي خوشحالېدلو امکان پکې شته، عارضي ته وړو فلحال عارضي خوشحالۍ امکان پکې شته، دې ته لعب وایي. دا فرق چې کوم دی نو تفسیر روح المعانی ذکر کړی دی. نو د دې خلکو خیال دا ده چې کنه په دین او بشریت باندې عمل کول هسې ځان مصرفه کول دي، د کافرانو عقیده ده. او یا دا ده چې فلحال دی به یو سکون او اطمینان او د عارضي غونته کې راشي خو په روان وختونو کې فایده نشته. د کومو خلکو چې دا عقیده ده کافران دي، دا یقیني کافران دي. دویم وغرتهم الحیات الدنیا، په دوکه کې اچولې دوی لره ژوند د دنیا. دنیا د دوکې د دې طریقه باندې ده چې د دوی خیال دار دی چې د انسان د ژوند هدف صرف پیسه او سهولیات برابرول دي، چې ډېر کورونه ګاډي وسایل موجودي نو که دین نوم نشان نه نو خیر دی، خو بس د ژوند مقصد دقه دی چې پیسه او سهولیات. لکه څنګه چې د سوشلیزم عقیده ده چې هغې وایي د انسان د ژوند هدف دا دی چې زن زمین، چې انسان سره ډېره پیسې ورسره وي، زنانه ورسره وي، ځمکې ورسره وي، دا د ژوند مقصد دی. او دغه د اشتراکي نظام هم ویل کېږي او د دغې لپاره بیا په دې ملکونو کې ډېر انقلابات هم تېر شوي دي، ډېر کارونه هم پکې روان دي. او د هغې لپاره اشتراکي نظام بیا جوړ شوی دی کوم چې په دې باندې روس کې تېر شوي دي. ډېرو ملکونو کې دا ناپیزم و بیا ناکام شو. پاکستان کې هم تقریبا 1970 کې په دې باندې جنګونه باقاعده شوي دي، چا ناپیزاوه چا نه مانو، لانجې پکې شوي دي. فلحال د دې عقیدې والا خلک عام تحریکونه چلوي، خپلې پارټیانې دي پکې کار کوي سوشلیزم په نوم باندې. بهر حال باندې نو دې ته هغه خلک ویل کېږي چې غرتهم الحیات الدنیا، دنیاوي ژوند به دوکه کې اچولي دي چې هغوی دین ته اهمیت نه ورکوي، صرف دنیا پسې ګرځي، د حرام او د حلال سود او د جوارۍ او د رشوتونو فرق نه کوي خو چې پیسه پیدا کړي. فالیوم نن ورځ ننساهم، الله وایي موږ به هېر کړو دوی لره. د دې فالیوم معنا اخوا جمله دا د الله تعالی وینا ده. د دې ځای نه پورې دا د جنتیانو خبره وه. جنتیانو الفاظ دا و چې الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا. دا جنتیانو جملې په دې ځای باندې پوره شولې. الله تعالی وایي چې کله خبره داسې ده چې دوی داسې کارونه کړي دي نو وایي فالیوم نن ورځ ننساهم به هېر کړو دوی لره، یعنې پرېږدو. کما نسو لکه څنګه چې دوی هېر کړی و لقاء یومهم، ملاقات د ورځې خپلې هذا چې دا ورځ ده. دوی په خپله باندې قیامت نه مانو، د هغې نه منکري وو، قیامت یې هېر کړی و نو موږ به یې همدغه جهنم کې داسې هېر کړو، هېڅ قسم نعمتونه او سهولتونه به دې ته نه ورکوو. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، او لکه څنګه چې دوی انکار کاوه زموږ د آیاتونو نه، لکه څنګه چې زموږ د آیاتونو نه انکار کاوه نو دغه شان دی که موږ به دوی نه هم انکار وکړو، دوی سره به د همدردۍ هېڅ اظهار ونه کړو. الله وایي ولقد جئناهم، یقینا موږ راوړی و دوی ته بکتاب کتاب فصلناه، چې موږ تفصیلي بیان کړی دغه کتاب لره علی علم، سره د علم نه، سره د خپل علم نه. الله وایي د خپل علم مطابق دغه کتاب وضاحت او تفصیل هم دې خلکو ته کړی دی. هدن دغه کتاب هدایت دی ورحمتا او رحمت لقوم یؤمنون، داسې قوم دپاره چې هغوی یقین لري، ایمان لري. آسماني کتاب نه خلک پیدا پورته کولی شي چې په آسماني کتاب یې یقیني، او هغه خلک چې کم د یقین پې نه لري نو که د هغې په منځ کې بیانېږي هم هغوی ته څه فایده نه ورکوي. الله تعالی وایي هل ینظرون، دا کافران انتظار نه کوي الا تأویله، مگر انجام د دې کتاب انتظار کوي، انجام د دې کتاب ته انتظار کوي. د کتاب انجام څه شی دی؟ د کتاب انجام دا دی چې که عمل دې پې وکړه نو جنت، که مخالفت دې وکړه نو جهنم. دا د کتاب انجام دی. نو کافران کتاب نه مني خو به دې انتظار کې چې دا به کله کېږي چې د کتاب په مقابل کې خلکو جنت میلاویږي، جهنم دا به کله کېږي چې دا موږ وینو. نو د انجام په انتظار باندې دي، د عمل په انتظار باندې نه دي. الله وایي یوم یأتي، به هغه ورځ چې راشي تأویله انجام د دې کتاب، یقول الذین، نو وایي به هغه کسان نسوه چې هېر کړی و د قیامت من قبل د مخکې نه، قیامت یې نه مانو.
قد جاءت رسل ربنا یقینا راغلی او پیغمبران د رب زمون بالحق په حق سره فحلنا من شفاعاء نو آیا اشتره زمون د پاره سفارشیان د پیغمبرانو وینا رښتیا وا چې جنت چې په اسماني کتاب باندې عمل کول سبب جنت ګرځي او مخالفت د جهنم د سبب د جهنم ګرځي هغه خبره رښتیا وي مون په عمل نه دی کړي اوس کوم د سفارشیان ګوره چې سفارشیان کې پیدا شو خلاص کړو خلا کړي عمل خوشتره نو دی به وای چې فحلنا من شفاعاء آیا اشتره زمون د پاره سفارشیان فیشفعوا لنا چې سفارش وکي زمون د پاره او نورد یا من واپس شو دنیا ته فنعمل نو من عمل غیر الذي بغیر د حقنا كنا نعمل چې من کړه او مخکي دنیا کې چې من کم کفر او ناجایز کړلی چې دا غینه بغیر وس بل شان د کې نیک عمل وکړو او بیا دوباره راشو دا خو اسه ارمانونه دي څه کیږي نه الله قد خسروا انفسهم یقینا دوی تاوان کړي د خپل ځانونه وزول عنهم او رک بشیر دوی نه ما حق خبره کانو یفترو جدید ځان نه جوړولي د خپل کفر د صفای بارکی د اسلام په مقابل کې چې کم خو ساخته ناجایز دلایل ویل هغه ټول خبره ټول دلایل به تل تکي سیر شو ورک پېښ بیا بوله نه ورسي